الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر في كتاب الله مع السفرة الكرام البررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. ما فرستا دیم از چرخینهم کیم یا يصلح لكم أعمالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وایي. اللهم صل على سيدنا. مسلمانان ورونو، د الله انعام او د الله احسان دل ترجمه کړیو په جمعات خپل کې. ان المساجد لله، جمعتونه د الله دی. جمعات کې راجمه کړیو. بیا داسې کتاب تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دا هغه کتاب ختمونه ستاسو بچو کړی دي. الله دې کلی د پاره دې محلې د پاره سبب د نجات وګرځي. نو خوش قسمته پدې چې یو د قرآن ختم او دویم جمعات کې ناستا او دریم د جمعې ورځ. د جمعې ورځ دا بهترین ورځ ده. هندوستان کې یو شاعر را د بادشاہ مدح وی نوی ډیرون مدح وی ناغوي عيد وعيد وعيد ما اجتمع ووجه الحبيب ويوم العيد ويوم الجمعة. بادشاہ دے پکی ساجیبہ خوشحالی دا رز دا اختر دے رز دا جمعی دا. دل تا دریو انعاماتو. یو انعام ختمونا، دویم انعام دا جمعات کی ناستا او دریم انعام دا جمعی دا رز دا. نو اللہ دی دریو وارو برکات تاسو منگلا دی کلی لورکی. اللہ دی پا برکت منگا تاسو اوبخی. دی استاسو بچو ختمونه کړی دي. قرآن پاک ختم کړی دی په پاکو خلو باندې. الله تعالی دې د دې کلی د پاره، استاسو د پاره، زمنګ د پاره، د ملمنو د پاره، د قریب بعید د پاره سبب د مغفرت وګرځي. ورونو د قرآن شریف ختم دی. نو زبرته د قرآن متعلق یو څو خبرې وکم. نور تاسو د خدای فضل له خيار خلک یې پوهیږي، ارشد له دردي پارس پوهیږي. خدای پاک دې مونږه تاسو په دین باندې پوهه کی. اول انعام د الله تعالی چې مونږه الله انسانان پیدا کړیو، دا شکر دی. او دویم انعام د الله تعالی دا دی چې مونږه کلک مسلمانان پیدا کړیو. او دریم انعام د خدای داری چې پښتنو کې پیدا کړی. څلورم انعام د الله دا دی چې قرآن سره اراده مینه کړې ده. او پنځم انعام دا دی چې علما مخوخ دي. دا بل انعام دی د الله. ځکه موږ خو ډېر مجرمان ګناهګار یو. خدا خلقم خوخي. امام شافعي رحمت الله علیه څومره لوی سړی و.
خپل وای احب الصالحین ولست منهم زما خلق خوخي خپل خنیم لعل الله يرزقني صلاحا چې الله دې د وجنه زما بیړیم پوری کی نو الله تعالی دې زمونږ اساسو بیړی پوری کی رونو دا امت بهتر کتاب بهتر او هغه انسان بهتر چې قرآن وای په یادې وای پکې وای یوي صد قرآن وای دا بهتر انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کې الله وای کنتم خیر امه دا بهتر امت دی نو چې خدای وای بهتر دی نو ټول امتونو نه بهتر دی خو په دې ټول امت کې بهتر څوک دی سيد الكونين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ارشاد كي اشراف امتي حملة القرآن بهترين د امت زمانہ حاملان قرآن دي چې څوک قرآن وای دا بهترین د امت زمانہ دي نو تاسو لوی وړول دي الله دا بهتري درکي او الله هم بهتر ساته او دی بچو تاسو ختمونه کړی دي د دې فائدہ څه ده دی مور او پلار ته به فائدې دی ته به فائدې دی کلی ته به فائدې ژوندو ته به فائدې مړو ته به الله فائدہ رسي چې دی قران وی الله د دې ثواب دې مړو ته ورسي د قشان رسي لکه ته چې یو تړل لاس یو شی ورکې دا والا فلانی را لېګل دي دا ټول ته الله رسي ښا دا ژوندۍ چې الله ساتي او دې دین کوي قران وای ذکر کوي دا دې مړو د مغفرت او د درجاتو د پاره او تاسو دې بچو ختم وکړو قران ختم وکړو عیسی علیہ السلام په یو مقبره تیرېده چې تیرېده نو یو قبر ولید انتهایی په عذاب باندې صح په عذاب کې قبر باندې یو قسم عذاب پیغمبر الله ورته خو معجزه و عیسی علیہ السلام خفش ډیر لال دو درې میاشتې پس درې څلور میاشتې پس بیا پاغه راتنو اړکې رال چیرې دا سړی وسه علي اخو مالیر په بد حال لیدلو چراغ وی کته هغه ډیر خوشاله او ډیر په مزه کې او ډیر سرور کې عیسی علیہ السلام اریان چې خدای پاکه دغه چې دې غاړې تلم بد حال او چې دا غاړه اعظم جدا خوشاله کې دي په مزو کې دي الله نے سوال وکړ یا الله دا حال راته وای چې دې سړي څه عمل وکړ الله ورته وی د خپل ژوند کې چرته خ کار نه دی کړی خ عمل نه کړی پوره په الف لام خو یو بچی پاتې شو هغه لوی شو نو مور ورته وی د بچیا تو استاد څخه قران وایا او قران زکا واړو ماشومان خلک راولي هغه ماشوم راوسته استاد ورته په دوره دي کې درې را دي کې دا وی چې وایا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ورته خولا ورته ولا اعوذ بالله بسم الله خی کنه چې زده کړه عیسی علیہ السلام تعالی وی یا عیسی علیہ السلام مال د دی وړو کی په جبه باندې زما درې نمونه راتل الله رحمان رحیم مال حیا راتل چې دا ماشوم دی وای بسم الله الرحمن الرحیم او زد دې عذابون د پلار د عذابون ما ته ذکر عذاب اوچت کو عذاب می ته لري کخه دی یو بسم الله دور برکت چې تاسو ماشومان وای نو مور او پلار ته دا برکت ملاویږي
خدای پاک دی زمونږ استاسو مشران ټول غریق الرحمت کی تاسو دعاګانې کوئ ذکرونه کوئ قرآن وایئ ځان سره لا اله وایئ د هغې ثوابونه دې ورته الله ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ټول امت بهتر او په ټول امتونو کې بهتر امت دا ده او ځکه بهتر دی رونو علامہ آزاد ورتوی ہندوستان کی تقریر کو دیوبند مخې ته نو د دیوبند علما خپلو استادانو هر یو حکیم الامتو هغه ورته وی حضرت ته خو تقریر کې خو په دې تقریر کې سکان دي هندوان دي او مسلمانان دي او ډېره لویه مجموعه نو هغه چې شروع وکړه نو تپوس یې د هغې نه وکړو وی سکانو تاسو کې چې ښه کوشش وکړي او ریاضت وکړي او ښه ستاسو چې څه عبادت یې هغه وکړي نو د هغه نه څه جوړ شي نو هغې ورته لوی باموڼ ترې نه جوړ شي نو څه ترې جوړ شي لوی باموڼ بیا وله خلک دي او خپل دغه ورته پیش کوي دیخوا هندوانو ته وی ستاسو مشرانو نه څه جوړ شي چې هغه ډېر ریاضت وکړي او ډېر عبادت وکړي ستاسو د بوتانو نو د هغه نه څه جوړ شي نو هغې ورته وی لوی صابوتې نه جوړ شي وی نور څه خو نه یا باموڼ شي یا یو لوی صابوتې نه جوړ شي لکه پادري چې ورته وایي ریخا نو علت دا جوړ شي وي نو دا خو د هر چا نه جوړېږي دا خو خبره نه ده دا خو تانه هر یو نه جوړېږي خو مسلمانانو وی تاسو کې چې ډېر عبادت وکړي قرآن وایي په قرآن عمل وکړي او قرآن ته ناستي او قرآن وایي د هغه نه څه جوړ شي مسلمانان غلي شو آزاد رحمت الله علیه ورته وایي د هغه نه کلک مسلمان انسان جوړ شي کلک مسلمان او انسان هغه به د انسانیت ماده او کلک مسلمان به هغه ته جوړ شي دی نور نه انسانان کافر ور انسانان نه دي ښه زناور ورته خدای وایي اولئک کالانعام بل هم اضل زناور دي بلکې زناور نه اعلی دي قرآن وایي هغه زناور دي او قرآن تعالی انسان جوړ کړ انسانیت پلیټ فارم باندې ودرولې په هغه مجلس کې وایي 300 کسانو ایمان راوړو مسلمانان شو ولې چې اسلام او قرآن انسان الله ته قربت پیدا کوي او انسانیت پکې راولي او د انسان د پاره رهبر ګرځي کتاب خدا دې دین خدا دې الله دې موږ تاسو د قرآن طالبان کی دا ټول مؤمنان دې الله د قرآن طالبان کی د قرآن عاملان دې کی د قرآن برکات دې الله تاسو موږ ټول لرا کی نورونو خوش قسمت یې تاسو مسلمانان یې بچوم قرآن ختم کو د دې ختمونو په برکت دی د ټولې مجمع ته الله مغفرت نصیب کی دا څومره چې راغلي دي ټولو ته دی الله مغفرت نصیب کی او دا کله دی الله آباد ساتي تاسو دی الله د مدلات او د فتنو نه بچ وساتي او زمون تاسو مشران دی الله غریق رحمت کی من کې سویل دی الله دی ورته ټولو ته دا غي ثوابونه ورسي نو خوش قسمتی دا ده چې الله په ایمان را کړی دی قرآن را کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلیو ارسم الله تعالی برابرۍ ښه زموږ د دنیا او د آخرت الله دې موږ تاسو له دا خوشحالي چې را کړی دا دی الله زموږ نصیب ساتي رونو ما یو حدیث ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو بچو ختمونه کړی دي
نو شاعران به تاسو ته لږ نعتونه به وایي تاسو ته به ډېر تقریرونه کېږي خو زه هغه هلکانو ته دا خوشخبري ورکوم که زه صفت وکړم دا لږ دی که تاسو یې صفت وکړئ دا لږ دی سید الکونین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غي صفت بیانوي او سوی په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي اشراف امتی حملت القرآن بهترین د امت زمانه حاملان قرآن دي سوچ قرآن وی دا بهترین د امت دی یو او دویم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي الماهر فی کتاب اللہ ماہر پہ کتاب دا اللہ کے مہارت پیدا کی محنت کی ځان پوئی پا کتاب باندی وائیے لولیے مقام صدے مع السفرت الکرام البررہ دیو پا مجلس ملائکو اتقیاو کی بئی د ملائکو مجلس ته دی قرآن واغست د ملائکو مجلس ته ورسو ګوره که دا شوه د یو کس شي که نه نشي رسېدی که دا صوبه د یو کس شي دا ملک د یو کس شي د ملائکو مجلس ته نشي رسېدی هغه مسلمان د ملائکو مجلس ته رسي به چې هغه قرآن ته ناسي او قرآن زده کوي او وایې دی به د ملائکو په مجلس کې خوشحاله به یي که نه اللہ دے منگا تاسو بوزی دې حدیث معنا کړی د مولا علی قاری مولا علی قاری زمونږ د مذهب لوی مجدد تیر شوی دی هغه وایي الماهر فی کتاب اللہ ماہر پہ کتاب دا اللہ تعالیٰ کے مع السفرت الکرام البررہ دے پا مجلس دا انبیاء علیہ السلام کے بھئی دا انبیاء علیہ السلام پا مجلس کے با دا مسلمان ناسی چی دے قرآن تا ناسی قرآن وائی دے با اللہ تعالیٰ دا قرآن پا برکت مانے دا انبیاء و مجلس تا رسی تا سمرلو خوش قسمتی در دا سمره لوی ته دې خوش قسمت سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تویل خوب کې څو کال خوشاله وي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدار شوه دې او چې هغه مجلس کې نه خوشاله به کنه خدای دې مونږه په دې قران باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تبوذ الماہر فی کتاب اللہ ماہر پر کتاب دا اللہ کی مع السفرت الکرام البررہ دیو پا مجلس دا صدیقانو کی بئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا مجلس کی آغا خلق سر بناسی دی قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس تورثو دا دا قرآن برکت دے دا دا قرآن عظمت دے نو سړی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناتی خوشاله بني تاسو مونږ دی الله په دې قران باندې ال تورسي الماهر فی کتاب الله ماهر په کتاب د الله تعالی کې مع السفرة الکرام البررہ دیو په مجلس د شهداو کې وي د شهید څومره لوی مقام دی علماء تاسو اوریدلی دي د یو شهید په شفاعت باندې الله تعالی او یا کسان د جهنم نه رها کوي دیو شهید دور برکت او یا تنا د جهنم نه راوباسي او جنت ته بوزي د شهید دومره لوی مقام خود دلته کې دا قرآن ویون کې مسلمان قرآن ته ناس دی الله تعالی په مجلس د شهدا ته رسي دی قرآن شهدا او مجلس ته ورسو ما وی چې دا ولي ورسو دومره لوی مجلس ته الله قرآن کې بل ارشاد کوي وجاهدهم به جهادا كبيرا الله وی جهاد کو په دې قرآن باندې دا جهاد کبیر دی دا قرآن وایا دا جهاد کبیر دی خدای دې مونږه تاسو په دې جهاد کې همیشه ساتي خوشاله اوسئ
قرآن الله ستاسو د پاره جهاد کړی دی او قرآن هم د دنیا د آخرت مرګره دی نو ګوره شهید سره دی یو ځای کړی صدیقانو سره یو ځای کړی انبیاء سره یو ځای کړی ملائکو سره یو ځای کړی دی قرآن واغستی کوم ځای ته یو رسول الماهر فی کتاب اللہ ماہر پہ کتاب دا اللہ کے مع السفرة الکرام البررہ دے پا مجلس تو عام صالح مومنان مور و پلار سر بناسی اقارب سر بناسی دی قرآن کم زائتا ہو رسول تینزو میل سنتے ہو رسول دا ملائکو انبیاء صدیقان شهداء او عام صالح مؤمنان د قرآن دی برکت ته وګورئ ورونو قرآن راخلی قرآن وایي قرآن ته ګورئ قرآن ته کینئ قرآن زده کوئ او هر مسلمان باندې دوه ځله قرآن ختمول دا په کال کې سنت دی ګورئ ښځو باندې سړو باندې چې قرآن به ختمئ که ختم یې ونه کړ دوه ځله ګناهګار دی نو خدای دې مونږ تاسو له ټولو له توفیق راکړي الله تعالی دې مونږ په قرآن باندې پوه کړي او الله دې زمونږ ستاسو سبب د نجات وګرځوي ورونو د قرآن عظمت د قرآن نه معلومیږي د قرآن عظمت قرآن وګوره هغې نه معلومیږي الله تعالی منگا تاسو دا ماشومان دا لوی بوډاګان مولایان امیان خزی سړي ټول خوشاله الله پیغمبر ته وای قل او ای زما حبیبا تو قل کې اثبات رسالت ده بهترین څوک دی کامیاب څوک دی سوال دار سوال دار کامیاب سوک دے بہترین سوک دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ خبر کئی سوک ورطا وئی اللہ قل اوائے اے زما حبیبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تو ورطا اوائے دی امت تا خبر ورکا قل بفضل اللہ و برحمته اوائے مومنان تا بفضل دا اللہ تعالی وبرحمته وبرحمت دا اللہ تعالی فضل ایمان اور رحمت قرآن کہ ایمان ادھر کرے لے اور قرآن ادھر کرے لے هو خیر مما یجمعون دا بہتر داغنا چی خلق سے جمع کی خلق با سے جمع کی سرسپین با جمع کی دیر دولت با جمع کی اس شئی ندخا اغبت سو پٹ کی سو بے مڑ کی او بد حال بئی چی ایمان او قرآن در کرے دے هو خیر دا بہتر دے مما یجمعون داغنا چی خلق سے جمع کئی خلق سر سپین جمع کئی تو لرد پڑی لگیا دی لیکن دا غیر تا بہتر دی ایمان او قرآن خدای دی من پدی خوشحال تاتی بل مفسر معنی کئی قل بفضل اللہ و برحمته وای مومنان ته په فضل د الله وبرحمته او پر رحمت د الله تعالی فضل د الله قرآن هغه د ایمان معنا کې دی د قرآن معنا فضل د الله قرآن وبرحمته او رحمت د الله تعالی چې په قرآن عملو کې د رحمت دی فضل قرآن او عمل په قرآن د رحمت دی خدای دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي بس رو قرآن منتظر دی دی چې کله په قرآن په آیات باندې عمل کې کله په قرآن ته رانږدې کېږي دا تاسو موږ په قرآن عمل راغی اقیموا الصلاة باندې عمل راغی برباد خبری مکوئی چپ ناسی اوری قرآن بانی عمل راغے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن لستیشی تاسو وکیلی تاسو بانی برحم کلیشی عمل پا قرآن راغے قرآن درتوی من شهد منکم الشعر فلیسمو سوچ جوندیوی روغی بالغوی عاقلوی مسلمانوی روجہ دی نیسی و قرآن عمل راغے
دا مسلمانان لگ لگ عمل کئی دا وقت دا کٹیریگی کہ نور دنیا پورا برابر شوی دا سے بد حال دی دنیا کی توبہ توبہ اللہ تعالیٰ دی منگا تاسو کلک ساتی اس دمرا دی نپری دی ندی خپل مذہب کی پری دی ندی خپل پا دین کی کلک پری دی اور اڑی دی خانہ پا زور بانے ودا تاسو خی کلک دی اللہ تاسو سلک ساتی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 2 کال جیل 3 تیر کو چراوت بانی دارلوم دیوبند نوی ما سوچو کہ 2 کالو 3 کالو پس چی کامیابی با دی مسلمان پسر آدی نوی دا معلوم شوا چی یو پا قرآن چی دی دا قرآن وائی او دویل مسلمانان دا قرآن عام کی لویو تا وڑو تا ارسی دا دی بی نجات پا دی کے دے چی قرآن معنی عملو کی او قرآن عام کی دا قرآن مراکز استاد دی جماعت کی دا مرکز دے دا تعلیم القرآن بالمرکز دے اللہ دی کامیاب او شاداب او آباد ساتی روح دا دا قرآن مراکز چی دا تر و تازوی پتاسو باندے نو ملک بتازوی قوم بتازوی کلے بتازوی وطن بتازوی مسلمان بتازوی او کله منگا دا قرآن نلک رست شو نو بیا دیر اگران بیا مشکل لقا بیا اللہ تعالی دفر علی او اللہ دفع دیر سخت دی خواہ اللہ وی سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله وی اڑم دا آیات نخبلنا دا کتاب خبلنا آگا کسان چی تکبر کئی پزمکا کی برنا حق سوک چی تکبر کئی اللہ وی اگا قرآن تا نرا ولم اگا قرآن تا نرا ولم تکبر سڑی اگا قرآن تا نشکینات دے کارسو کی خانہ کہ زیم کہ تاسو یہی کاری ہوئی و دیکھ تکبر پوتے دے قرآن تا نشیرات لے خانہ او پا دغا قرآن بانی با خلق کی فتنہ پیدا کی پا دغا قرآن بانی با خلقوں کی فتنہ پیدا کی اللہ دی منگ دا سے خلقوں نو ساتی دی قرآن تا سوک را دی سوکی وائی سوک ورطا را دی سوک ورطا کینی اللہ دا غی صفت کی ثم اورسنا الكتاب بیا پا میراث ترور کما کتاب چاہتا الذین آغکتانتا استفینا چی ما غرکری دی من عبادنا دا بندگان اخبرنا چکم ما غرکری دی دیتا با غر خلق را دی شوکی دے کہ شیخ جانا کے دے غر خلق بورتا را دی خواه اللہ دے تاسو طول غر کی